جندول په خاوره چې څونه یوسفزي دي مختلف خیلونو کې دي، کاغه پنده خیل دي، سلطان خیل دي، کاکا خیل دي، او کاغه مندل دي، کاغه مندیزي دي، او کاغه خزوزي دي، اخون خیل دي، چې څونه خیلونه دي دا به موږ یو پلیټ فارم ته راولي دی. د یوسفزي د چترۍ د لاندې به ان شاء الله دا ټول راځي د نړیوالې جرګې د چترۍ د لاندې ان شاء الله. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو سید الرحمن کاکا خیل ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. په دې وخت کې په صدبر کلي کې موجود یم د حاجي ملک لطیف الله صاحب په حجره کې. تاسو ته معلومه وي چې څو ورځې مخکې په نوښار کې نړیوالې جرګې یوه غونډه شوې وه د ملک جان عالم صاحب په نګرانۍ کې، او هغې یو ټاسک ورکړی و، یو ټارګېټ یې ورکړی و د خپلو مشرانو ته، هغه قوم ته کوم چې د یوسفزۍ په نوم باندې یادېږي، چې تاسو دا قوم راغونډ شئ او خپل یو تشخیص تاسو د خلکو ته ظاهره کوئ. نو په دغه سلسله کې نن میټینګ وشو په د ملک لطیف الله صاحب په حجره کې. په دې وخت کې زموږ سره د نړیوالې جرګې ممبر او د اورسیزو د خلیجو مشر صدر احمد خان صاحب موجود دی. د هغې نه خو به تپوس کوو، خو دا دی چې ډېرې زیاتې ستړي تاسو وکړې، ځکه چې ډېر ګران کار دی. څه وایې په دې موقع باندې تاسو چې دا دومره ستړي کوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول نه مخکې خو زه سید الرحمن کاکا خیل صاحب ستاسو د دستک چینل ډېره شکریا ادا کوم، ځکه چې هر ځای کې زموږ پروګرام یې تاسو ته خپله حاضري یقیني کوئ او خپل وخت د قوم دپاره ورکوئ. نو موږ ټول ستاسو ډېره شکریا ادا کوو. بله زموږ چې کوم سوچ فکر دی د یوسفزو د یووالي دپاره، یقین ساتئ چې دا یوسفزي نه، دا د ټولو پښتنو دپاره دی. که یوسفزي چېرته متحد شو د پښتونخوا په خاوره باندې، نو انشاءالله دا ټول قوم به ترې مستفید کړي، ټول قومونه چې دي. زموږ چې کوم سوچ فکر دی دا دی چې یاره د پښتون خدمت دی، د پښتون وحدت دی، چې پښتون دپاره کار وکړو، د پښتون خدمت وکړو، او د پښتنو د پښتون په د نوجوانانو کې هغه شعور پیدا کړو چې دوی خپل تپوس شي کولی. نو زموږ دغه سوچ فکر باندې راوتی. الحمدلله نړیوالې جرګه د ملک جان عالم صاحب په قیادت کې ډېر مخکې لاړه. په افغانستان کې زموږ تنظیمونه جوړ شو، په ایران کې جوړ شو، او د پاکستان په هر ګوټ کې جوړ دي، صرف د جندول په خاوره لا پاتې دی. نو موږ د دې آغاز وکړو نن چې کوم دی د ملک لطیف الله صاحب په حجره کې. نو زه د دې ډېره شکریا ادا کوم، او د دې کلي مشرانو ډېره شکریا ادا کوم کوم چې د غونډې له راله او دې کې شرکت وکړو، خپل ټیم یې د قوم دپاره وقف کړو. په دې کې موږ یو عبوري کمیټي هم جوړه کړه. د کمیټۍ به دا کار چې انشاءالله په کال کې دننه د جندول په خاوره چې څونه یوسفزي دي مختلف خیلونو کې دي، کاغه پنده خیل دي، سلطان خیل دي، کاکا خیل دي، او کاغه مندل دي، کاغه مندیزي دي، او کاغه خزوزي دي، اخون خیل دي، چې څونه خیلونه دي دا به موږ یو پلیټ فارم ته راولي دی. د یوسفزۍ د چترۍ د لاندې به انشاءالله دا ټول راځي د نړیوالې جرګې د چترۍ د لاندې انشاءالله. امید داسې لري چې دا نوجوانان به ستاسو په دې خبره باندې لبیک ووایي انشاءالله. تاسو ډېرې زیاتې ستړي م کوئ، او د دې نه وروسته تاسو سعودي عرب ته هم ځئ، هلته هم ستاسو په سر غټه ذمهواري ده. انشاءالله څه وایي، امید داسې شته دی؟ انشاءالله امید دی. او نن چې کومه کمیټي ما جوړه کړه، زما د کمیټي نه 100% دا امید دی چې انشاءالله په لږه موده کې به د جندول په خاوره د یوسفزو یو مضبوطه کمیټي مخې ته راځي انشاءالله د قوم خدمت. په دې وخت کې زموږ سره لطیف الله بی موجود دی. لطیف الله بی دا راته ووایه چې ستاسو په دې صدبر کلي کې خو ډېر قوم، ډېر خلک دي موږ چې کوم ولیدو، نو دا راته ووایه چې د دې ملک احمد خان صاحب د ستړو ته په څه نظر باندې ګوري، او د خپل قوم ته څه پیغام ورکوي. ډېره شکریا ستاسو د چینل او ستاسو دلته د راتګو، او یقین وکړئ چې زه خو نشم سال پاس زما څه نشته چې د هغې متعلق زه استعمال کړم. بهرحال موږ د ملک صاحب په دې ستړی باندې ډېر شکریا ادا کوو، او هغه ډېره درسته خبره ده چې یاره موږ لیټ دغه وکړو، خو بهرحال یو ښه قدم دی چې دې باندې موږ روان شو. موږ په دې صدبر کلي کې هم په ډېر غټ تعداد موجود یو، زما خیال دا دی چې په دې غونډ تحصیل کې موږ ښه په یو ګڼ شمېر کې موجود یو، خو چونکې موږ چې دا نن کوم شپېته اتیا کسانو پورې به راغلي وو، نو دا زموږ هغه 15مه حصه هم نه دی دلته راغله. نو انشاءالله د دیو په دغه باندې موږ هغه خپل تنظیم سازي دلته وکړله. اکرام الحق به زموږ صدر جوړ شو، او زه د کامبټو د سمرباغ او د تحصیل سمرباغ کې چې څومره کلي دي او چرته هم زموږ د یوسفزي ورورۍ موجود ده، نو هغې ته درخواست کوم چې هغه دې پلاټ فارم د دې چترۍ نه ځان رالاندې کړي، زموږ سره خپله رابطه وکړي. موږ به کور کلي ته ځو انشاءالله، او د دوی سره به خپله رابطه کوو، او دوی به د خپلې چترۍ نه رالاندې کوو، او زموږ امید دی چې انشاءالله موږ به مخکې ځو، تیار انشاءالله هغوی به تیار ساتي، او زموږ څخه که زموږ نه داسې ملګري چې یاره هغه زموږ نه لري موږ ورسره رابطه نه کېږي، نو زموږ سره دې رابطه وکړي، او انشاءالله چې موږ به د هغو کور ته رسو، او زموږ دا کومه تنظیم چې دی، زموږ د یوسفزۍ دا کومه ټولنه چې ده، دا به مخکې روانه انشاءالله، او دا موږ مخکې بیایو. ډېره مهرباني. اکرام الحق صاحب په دې وخت کې زموږ سره موجود دی، کوم چې د دې مقامي
دا اوسنۍ چې کومه کمیټي جوړه شوه د دې صدر هم جوړ شو د خپل ضرورتونه هم ډېر زیات دي مصروفیات یې زیات دي خو دا راته ووایه کرام الحق صاحب چې ستا په مشرۍ کې ځکه چې ستا دا رخ روان دی سعودي عرب ته نو ستا په دې مشرۍ کې به دا قوم ته رايوځی کې که څه وی بسم الله الرحمن الرحیم سید الرحمن صاحب ستاسو یو جهان مننه چې زمونږ هر پروګرام نه راځئ خو تا سوال وکړو چې یاره دا قوم به رایوځی کوي نو انسان په خپل کوشش باندې پړ دی موږ به خپل کوشش کوو او زه د دیو صدر نیم زه د دیو یو خادم یم د دې خپل قوم مخکې م خادم وم او اوس به م یم او که زما بینه باندې دې قوم کار کېدو زه به په هر ټیم حاضر یم انشاءالله شپې ورځې ته به نه ګورې باران سیلۍ جاکټ هېڅ ته به نه ګورم د قوم د متحد کېدل لپاره به خپل صلاحیتونه پر وکار راوړي انشاءالله د دې دپاره به خپل مال جان وخت دا زه حاضر وي هر ټیم که هغه شپه او که ورځي او چې د قوم څه خدمت و هغه به انشاءالله ښه په دغه سترګو باندې کوي انشاءالله زه د خپلو وروڼو نه دا امید لرم او دا ورته وایم چې ښه په جوهرت او په ایماندارۍ لکه څنګه دا نور قومونه چې متحد شو او د هغو د سیلاب په شانه مخکې روان دي زه د ټولو وروڼو دا درخواست کوم چې دغسې غیرت او ایمان په ځان کې پیدا کړي او کوشش وکړي چې په دې ټوله دنیا کې وګوري د یوسفزي نه غټ قام نشته دی خو دا څه ده چې دا زموږ خپله کمزوري ده او یا بې اتفاقي به ورته ووایو چې په دې په وجه باندې موږ تیتر بیتر یو په ټولو قامونو کې تقسیم خلک یو چې الله نه موږ وغواړو موږ متحد شو نو انشاءالله چې دا به یو شي او د دې انشاءالله چې د دې کمیټۍ د سطرۍ نه لاندې به وي او د دې به خدمت کوي ټول لاک شکریه ده چې زموږ د یوسفزي قوم تنظیم دلته جوړ شو موږ په دې باندې ډېر خوشحاله یو او چونکې موږ په دې جندل کې اوسېږو نو د هغې جندل قومونو سره اوسېږو خو د قوم نه یوسفزي یو نو لهذا موږ به د خپل قوم سره شانه به شانه ولاړ یو که مالي قرباني او که بدني نو دغه د هر قسم قربانۍ ته تیار یو او د خیره څه دا زموږ مشران دي او موږ به د دې د حکم تعمیل کوو زما علي بادشاه دی د یوسفزي قوم سره تعلق ساتم او انشاءالله نن چې موږ کوم پروګرام وکړو په سیدبر کلي د ملک لطیف په ځای کې نو ماشاءالله ډېر زبردست پروګرام وشو ماشاءالله یوسفزي یو ډېر زیات قوم دی خو چونکې په هر ځای کې چې کوم دی زموږ پروګرام سیټ شوی و کمیټه نه وي باقاعده په جندول کې چې کوم دی موږ داسې پروګرامات نه وو کړي او هغه څه وجوهات دا وو چې یاره لږ د مصروفیات او داسې مسایل وو الحمدلله زموږ چې اوس کوم دی تنظیم سازي شروع شوې ده نو زموږ په جندول کې ډېر زیات خپل قوم پروت دی الحمدلله او موږ به د هغې هر قسم خدمت کوو دا نور قومونه هم زموږ وروڼه دي به که زموږ په څه خدمت د یوسفزو څه خدمت یې دی به اوس هر وخت مرستې او د هغه ته تیاري انشاءالله ملګرو تاسو د دې ټولو مشرانو خبرې واورېدې دلته مقامي کمیټي هم جوړه شوه او د صدر اکرام الحق صاحب په نگرانۍ کې دیو له یو ټارګټ ورکړی شو مشران وایي که نه وایي راځئ چې یو کېږو ګنې ورک کېږو راځئ چې یو کېږو ګنې ورک کېږو په اتفاق او په اتحاد کې خیر او برکت دی نو که زمونږ دا پیغام څوک هم تاسو اورئ او هغه د یوسفزو د هر یوې قبیلې سره تعلق ساتئ ذیلي کم شاخونه نو انشاءالله دا ملګري به ستاسو خواله درځي تنظیم سازي به کوي په دغه تنظیم سازۍ کې ورسره भरपूर تاسو شرکت وکړئ او د یووالي د یکجهتۍ تاسو مظاهره وکړئ صحیح شو جي تر بل پروګرام پورې سید الرحمن کاکا خیل ته او د ټولو مشرانو ته اجازت ورکړئ د لوی الله په امان